अस्सलाम वालेकुम زه ظاهر شاه تاسو ګوري انصاف نه ودو زرن موجود یو په میرا خیل شه عوامي نېشنل پارټي نن جلسه دو او په دشه غون کر کون چې تیم دی دا د غون پاکستان نه وي دغه ترسي دماج دی پر سیدو نه برسیر سره د عوامي سچ مسائل دي هغه تشي دی وی چې ډېر سخت مهنګای جوړ شوې دو مهنګای پر ډیر جمع شوې دي او حکومت ته یو میسج اورکای ارسي چې امیر دي سره ویا غړي او بيسته ویا شي غواړو نو مونږ تک لکې ارادې پکار دي ټول راوچه چې غیرتي پښتنو دا ستاسو زړونو کې جذبې پکار دي که دا وطن آبادول غواړو نو مونږ تک لکې ارادې پکار دي ټول راوچه چې غیرتي پښتنو دا ستاسو زړونو کې جذبې پکار دي ملګرو دغه سرې جنګې پکار دي ملګرو دغه سرې جنګې پکار دي ملګرو دغه سرې جنګې خپل ځای خو بلوګله په سر باندې ګرځومه انشاءالله. زمونږ ولی خان بابا ټول عمر د سیاست د پاکستان په چوکاټ کې جمهوریت لپاره د ولس لپاره او جمهوریت حکومت لپاره حقوقو لپاره جدوجہد کړی و. موږ ته چې خپل قائد خپل د صوبې مشر احمد ولی خان حکم وکړي نو انشاءاللہ مونږ هر ځای ته چې دا تیار یو راوځو به خو भरपूर تعداد سره به. मेरा नाम शाजिया रज़ाक खान मरवत है और मैं मरकजी नायब सदर हूँ NP की. आज आप लोग हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम लोग अपने हुकूमत की तरफ से हुकूमत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ख़त्म नहीं हुए हैं, हम अभी ज़िंदा हैं. बादशाह खान का फ़लसफ़ा ज़िंदा है. बादशाह खान के सारे पैरोकारों को देखो कितने अच्छे तरीके से अब दुनिया को पता चल जाएगा कि हम कौन हैं. महंगाई बहुत ज़्यादा है तो महंगाई के लिए आप लोग कुछ आवाज़ उठा सकते हो, कुछ कर सकते हो? इसी वजह से तो बाहर निकले ताकि आवाम में शऊर पैदा हो कि हम कौन थे और वो कौन है जिनको बिठाया गया है कि सिर्फ एक ही पार्टी है और वो अवामी नेशनल पार्टी है और तब्दीली का जो दकोसला है वो ख़त्म हो गया है. वो एक गुब्बारे में हवा थी और वो हवा निकल चुकी है. अब इंशाल्लाह जो सुर से सैलाब है वो अवामी नेशनल पार्टी का है और इंशाल्लाह यहाँ पे किसी और को हम आइंदा कदम जमाने नहीं देंगे. ये अवामी नेशनल पार्टी की धरती है, ये इस धरती की एक ही पार्टी है और इंशाल्लाह ये दोबारा आके ये अपने अवाम के लिए जो पहले इन्होंने इतना कुछ किया था वो दोबारा से करेंगे. बनू हमारा है और हम बनू के हैं. आपके अवाम आप लोगों के साथ बहुत प्यार करते हैं जनाब. जो दिखता है वही बिकता है और जो दिख रहा है अवामी नेशनल पार्टी इंशाल्लाह आने वाले दौर में सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी छा जाएगी. आप किधर से आए हो? जी हम इसी इलाके के हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमने इस पार्टी में ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान के बाद हमारी हुकूमत आएगी. نن د میرزي چې دا کوم پروګرام دا د بچا خان بابا او د عبدالولي خان بابا د برسي نن میر المانزي دا برسي په موقع باندې چې میرا لکه لوکل چې مشکیم تنظیم دا د بانی دی دا فیصله وکړه چې لکه برسیا دو مشرون ور درېمې ویل نه د ملګری ور جمع کېږي ویل نه چې دا سه کو چلش کې د علاقې د مسائل یا میرا هایلایټ کو महंगाई نه چې تاسو خبر اوسته महंगाई نه نن سبو د انصاف په نوم باندې روغلي حکومت د یو انصاف ضرور کو چې هر سړی یو برابر تبعی طرف ته روان کړه دا ځلې مارچ په زوی د جنوري نه مشته چې د ډیډر بان کړله تاسو یې په د بازار شه د تکلیف ویني چې د خلک باندې کیم تریږي چې ټرکینه وی لوړ یادي او هغه ټرکې حالات وی تاسو ویني چې لکه هغه ټرک چاته ویر نکړای شي هغه ډیډه چاته ملاو نشي خلک چې پیسې ورته نیولې په خپل پیسې دي ته خپل حق نه ملاويږي لاګیا ده. تاسو جنن د تیم مشرون سیک دوی ترسین د جلسې سره سیک شریک کړي دا ته چې میرا صوبایي او مرکزی قائدین ورسي او نره ور سره چې مشکیم ذمہ داران دي دا ور درېمي میز د لکه چې کیم نشدې زلې دي د جنوبي ازلا تنظیمینا ور تر درېمي لکه بانی ته موداغه غویر کړي دو چې لکه د بانی د پښتونو د تکلیف چې چاته رسیدله ده چې سیک په تکلیف شدي او د حالات رښتیاي چې د میږي بیانای او چاته دغه حالات نه تکلیف ته دغه پروګرام دغه نن د غونډه د جرګه د مرکه د مې دغه د پروژې جوړه کړي دو چې میږ د خلک د اوز راسي د ګرونی د بجلی د مسائل ګیس ته مو په خوره شي روزي لګیا د تیل د مو په خوره شي روزي هو د مش خلک ته ملاوي شي نه لګیا دا دغه بارا شي دا چې بیزو چونکه نن د بچا خان بابا د ولی خان بابا
برسی په مناسبت سره د پښتني وغټه جرګه غوډه شوې ده او دغه بچا خان بابا ولی خان بابا د قوم ته همیشه دا میسج ورکړو د عدم تشدد میسج ورکړو د امن میسج ورکړو د مینې د ورورولۍ میسج ورکړو هغه څه میر چونکه د بچا خان بابا فالووري و میشه ان شاء الله په هغه قدم بنويسي حکومت نه میش دا مطالبه کوي چې دی پریزاینو کی او په شاب مرضی سره د حکومت کوم ته پرېږدي ونه د خل د غضب نه وساتي خو باندې خو د باچا خان ولی خان هغه شخصیتونه دي چې چا په دغه پښتون قوم باندې ډېر زیات احسانات دي هغه ټول عمر خپل تکلیفونه مصیبتونه تیر کړل د قوم لپاره تیر کړل نن د هغه برسي ورځ ده دا د هر پښتون چې کوم د فرض جوړیږي چې په دغه برسي چې شرکتو کې دوته خراج عقیدت پیش کی چې نن کې میر لوی جرګه جوړه شوې ده دا چې د کیم نن په د ملک سے حالات دي د دغه موجوده پارټي چې د کیما سلوګنو چې میرا تبدیلی راولي هغه تبدیلی نه راغله د هغه خلاف د عوامو چې کیم توقعات وي د هغه نه دغه خلک مهنګای رو وصله ان شاء الله په موقع هوته د تپاته چې بچا خان بابا او والی خان بابا برتی دو و د ټیم حکومت چې دا سلیکټډ دغه میش چای چاویل و چې ان پی می خاتمه کړه دای دیس په باندې شخالي وکسي چې سیمر ان پی دو و ان شاء الله د حکومت نه می مخشه منله ونی بیا معنی منګای ته خدا سي موږ د حکومت نه د ادم خور حکومت ده تاسو پته چې په میډیا باندې موږ ګورو چې ډیرو کسانو د ماشومانو د خود افاقې له وجې نه خودکشیګانې وکړلې ټول عوام له فاقې نه مړېږي دا د دغه حکومت برکت ته او انشاءالله چې د کومې لنډې شپې ورځې دي بس دغه د نور هر شی ختم دی او انشاءالله تعالی روان حکومت د سرې جنډې ده میږ تو سے نه اجازت غوړي مو سره کیمرامین دا اسد السلام علیکم